أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. نن د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د شمایلو څخه پوندې مبارکې او خولې مبارکې وایو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پوندې مبارکې د پښو تر پوندو لږ لوړ، پر پوندیو غوښه لږ کمه وه او نرۍ پوندې یې وې. خولې مبارکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خولې مبارکې د بدن او پوست څخه راوتونکې اوبه ډېرې ښایستې خوشبوداره وې. د خولو یې تر هر راز ښه خوشبويي ښه بوی تلی، ان تر دې چې د اصلي مشکو او عنبرو یې هم زیات ښایسته خوشبويي تلل. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به ډېرې خولې کولې. کله چې به یې خولې پر مخ راغلې داسې به ښکارېدې لکه صفا ښایستې نوې ځلېدونکې ملغلرې. پر کومه لار چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو، هغه لار به د مبارکې خوشبويي له کبله هر چا ته معلومېده. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دغه خوشبویه خوله به ځینو خلکو ورڅخه وړل او د خوشبويي په مراسمو کې به یې پر ځان لګول. او دا مبارکه خوشبويي خوله چې به چا په ځان پورې وموښل، په ټوله مدینه منوره کې به یې خوشبويي تلله، ان تر دې چې په کور کې به یې خوشبويي خلکو په کور کې ولګول. هغه کور به خلکو په خوشبويي کور ونومول شو یا به مشهوره شو چې عطر والا کور. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک، علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، امام مسلم رحمت الله علیه مبارک په حواله د حضرت انس رضی الله عنه مبارک روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک زموږ کور ته راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک زموږ کور ته راغلی، بیا د غرمې د خوب بیده شو. د ګرمۍ له کبله یې خوله وکړه. حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي زما مور یو ښیښه راوړل، په هغه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خولې ټولولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله د خوب څخه رابیداره شو، ویل یې دا څه کوئ یا مسلم رضی الله عنه مبارک چې دې مبارکې هغه ښیښه ورښکاره کړه چې دا ستا خولې څخه موږ د خوشبويي کار اخلو، او تر هرې خوشبويي ښه خوشبویداره ده. مسایس الکبرا جامع الجمرات. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ام سلیم رضی الله عنها مبارک کور ته ورتلی او هلته به د غرمې خوب کوي. ام سلیم رضی الله عنها مبارک به هم د خوب کولو دپاره یو د چمړې فرش ورته هوار کړی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به پر بیده شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به ډېرې خولې کولې. ام سلیم رضی الله عنها مبارک به د خولې راټولولې او په نورو خوشبویانو او شو کې به یې اچولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه به کوې؟ دې مبارک ورته وویل چې دا ستا خوله ده، زه خپله خوشبويي پلندوم. مسایس الکبرا. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک د حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک څه ځانګړتیاوې درلودې. یو دا چې دی مبارک به پر هره لار تیر شو، کله چې به یو بل کس چې راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خوشبويي خولې یا د بلې پیغمبري خوشبويي څخه به څه ورته معلومه شوه چې پر دغه لار پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تیر شوی دی. بل دا چې د مبارک به پر یو ډبره یا درخته تیر شو، هغو به سجده ورته کول. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن سعد رحمت الله علیه مبارک، د ابو نعیم رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د خوشبويي څخه دا را معلومېدل چې دی مبارک را روان دی. مسایس الکبرا. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک،
علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په کله مدینه منورې ته د مدینه منورې په لارو کې تیر شو، یو داسې خوشبويي به خپره شوه چې خلکو به ویله چې دلته پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک تیر شوی دی. خصائص الکبرى علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک د ابراهیم نخعی رحمت الله علیه مبارک څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک په د شپې پر خوشبويي پیژندل کېدی. خصائص الکبرى علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي چې دا مبارکه فرمایي زه ناست وم، څرخی مې ودی او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک چوټه ګنډل. در اخره دا روایت مکمل د تندي مبارک تر عنوان لاندې تیر شوی دی، هلته یې وګورئ. جامع الجمرات خصائص الکبرى علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک او علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي. دا مبارکه فرمایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک تر ټولو ښکلې چهره لرل، نوراني رنګ یې و، هر چا چې به یې د ښکلا بیان کوي نو د 14 د سپوږمۍ سره به یې تشبیه ورکول او خوله به یې پر مخ مبارک داسې ښکارېدل لکه ملغلرې تر مشکو خوشبویه وه. جامع الجمرات خصائص الکبرى علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک او علامه نبهانی رحمت الله علیه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي. د مبارک فرمایي چې یو سړی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ته راغلی او ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مې په نکاح ورکړې ده، اوس مې دا خوښه شوه چې ته یو څه کومک را سره وکړې. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ورته وفرمایل چې زما سره خو شی نشته مګر ته یو داسې څه راته راوړه چې سر یې پراخ وي او د درخت یو نری لرګی هم راوړه. کله چې هغه سړي دا دواړه شیان راوړل پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د خپلو مبارکو لیچو خوله په څښه کې تر هغو ور اچوله چې څښه یې ډکه شوه. بیا یې ورته وویل چې دا خوله واخله او لور ته دې ووایه چې په دغه لرګي دې د څښې څخه ځان خوشبویه کوي. ابو هریره رضی الله عنه مبارک فرمایي چې دغه ښځې چې به کله دغه پیغمبري خوشبویي ولګول د مدینې منورې خلکو به دا خوشبویي محسوسول چې بیا به ودې کورنۍ ته د خوشبویه کورنۍ ویل کېدل. خصائص الکبرى جامع الجمرات علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک او علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د بني حریش د یو سړي څخه روایت کوي چې دی فرمایي زه په هغه وخت کې د خپل پلار سره ملګری وم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د حضرت معاذ بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه څاروي کله چې پر نوموړي صحابي باندې د ډبرو وارونه شروع شول، زه وبېرېدم. پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک پر ځان پورې ونیولم، پر ما یې د تیخار مبارک څخه داسې خوشبویه خوله را روانه شول لکه د مشکو. خصائص الکبرى جامع الجمرات علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک او علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک د حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک فرمایي زه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سره ملګری روان وم چې راته ویې فرمایل رانږدې شه. حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک وایي زه چې ورنږدې شوم پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک داسې خوشبویي تلل چې هغسې خوشبویي مې نه د مشکو لیدلې او نه مې د عنبرو لیدلې ده. د دې عنوان سره مناسب څو احادیث د لاسو مبارکو تر عنوان لاندې تیر شوي دي، هلته یې کتلی شئ. خصائص الکبرى جامع الجمرات وما علينا إلا البلاغ المبين.